دا سوچ کوي چې دا زمون بدقسمته ده چې په یو خدای او یو رسول او یو قرآن منلو والاو کې دومره ډلې ولې دي په الف ب ت س نه پوهېږي او هغه به هم وایي چې امام ابو حنیفه نه پیدا په مبتدا او خبر به نه پوهېږي د زید قائم قضیه باندې به نه پوهېږي هغه به وایي چې امام ابو حنیفه داسې او داسې مونږ په داسې زمانه کې پیدا ډلې د دې بدقسمت قوم او بدقسمت ملک ډېرې ډلې بیا د دین په نامه کې پکې څومره ډلې دا تاسو یعنی مفهموي چې خراب دی او زخیم او زخیم او خراب دی او دادا دی او دا مفهوم بلکې دا سوچ کوي چې دا زمون بدقسمته ده چې په یو خدای او یو رسول او یو قرآن منلو والاو کې دومره ډلې ولې دي اخر چل سده سورل سوکال اوشو چې تاو زلا په دین نه یو پوه شوي نو کدا دین داسې شی دی چې په دې سورل سوکاله کې پیاډو څوک پوه شوي نه دي نو مونږ ته خو بیا په خپل ایمان کې شک پکار دی چې کېدای شي چې مونږ په غلطه یو بل دین چرته صحیح وي بیړم غرق نشي چرته جهنم ته لاړ نشو د مرګ نه رسو که اوس په اسلام کې دا مسله نه حل کیږي چې مړی پسې الوا ښه کار دی که بد کار دی په اسلام کې دا مسله نه حل کیږي چې مړی پسې ګوړې ویشل ښه کار دی یا مالګې پادیرو کې یا غنم پشکرو کې وړي دا ښه کار دی که بد کار دی که دا مسله تر اوسه پورې مونږ نه ده حل کړې نو د خدای یو منلو کې هم بیا کېدای شي چې څه چلي یا د پیغمبر خاتم النبیین کې بیا کېدای شي چې چلی ځکه چې یو دومره معمولی مسله ما او تا سره حل کړې نه ده نو دا غټه خبره کې کېدای شي چې څه چلی او موږ په تیاره کې چرته نه یو پراته دیو جنا هر شی چې ګورې هغه د داسې خلقو په لاس کې دی چې الته تحقیق حق نشته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نننا 1400 کاله مخکې تیر شوی امام شافعی امام مالک امام حنبل 1400 کاله چا چې هغه خلق لیدلیو چې کوم خلق رسول الله لیدلیو تابعی هغه چاته وایي چې چا صحابي لیدلی او صحابي هغه چاته وایي چې چا پیغمبر لیدلی نو امام ابو حنیفه تابعی دی داغه د پیغمبر په منځ کې یو واسطه ده هغه نه پیدا او سورل سوکال رستو تپ دې پلیت او ګنده ملک کې پیدا ہے ته پوهېږي اوس دې د پاره علاج څه پکار د دې علاج د ملک صحیح قانون پکار د ملک صحیح نظام پکار د ملک حکمران متبع د قرآن او د حدیث پکار چې حکمران د ملک د قرآن او د حدیث صحیح عالم وي او داسې قسم ګړبړ په ملک کې سوکو کی او دا سر ته قلم کی چې تانه نور گند پھیلاویږي ته موزر او د موزر چې د ایزان وړاندې مردارول پکار اته وزن شو کو سو پورې چې نظام د ملک د قرآن او د حدیث د متبعین په لاس کې صحیح نه راغله متبعین هم ستاو زما غوندې نه
مونږ نهر په لاس کې که دغه راغی نو هم بم غوی راځي او پټکی به خوري. خیال م راغی جي غوی راځي او پټکی به خوري. په دې به تاسو یا پوهېږئ یا نه؟ هغه سړي په لاس کې چې صحیح متبع د قرآن او د سنت وي. اوس تاسو به دا وایئ چې زمونږ د ملک خو چغې والی شي چې دا دی را روان دی او دا دی را روان دی. په دې روان هم ما درته ډېر ځله ویلي دي چې را روان پته نه لګي چې د کوم طرف نه را روان، پته نه لګي. نن بیان دی زمونږ د صدر مملکت چې تر څو پورې زه د پاکستان صدر یم نو ایټم بم به نه جوړو، ځکه چې په ایټم بم امریکا خفه کېږي. اوس تاسو دا خبرم نه یا به م دا لیدلی یا څه ما خو درته وایي چې تاسو هغه د مارغانو مثال موټر کې رستو ایښي او داسې داسې سر خوځي په 16-15 نه وي. په دې اوس تاسو څه پوهېږئ چې ایټم بم ښه شی دی که بد شی؟ چا ورته وایي چې یاره ښه شی نه دی ټول ملک تباه کوي. وایي نه نه یاره نه دي جوړول پکار، ویل دا خراب شی دی بلا ورپسې خراب شی دی. ستا په ملک کې چې ایټم بم نه داسې وهل به خورې لکه عربي چې خوري. داسې وهل به خورې لکه عربي چې خوري. دومره غوندې اسرائیل نن ټول عرب ولې په مخه کړي دي؟ ځکه چې اعلی ترینه وسله د امریکې چې د اسرائیلو سره ده هغې له یې ورکړې ده او عربو سره هېڅ دولت ډېر دی، پیسې ډېرې دي، په هغې راځي پاکستان کې ټپوسان او مارغان پیالي. الله دې په پاکستان کې د خلکو نیستی پې غوسې. یو مارغه باز دی یا داسې بلا چې ده دې خوا نه را پیدا کی او چې راولي دوی راغلي په انټرکان کې ډېری او دا لوی لوی خلکې اغوستي او په 3 لکه 4 لکه 2.5 لکه 2 لکه یو مارغه. نو د عربو پیسې په ټپوسانو او په مارغانو ځي او اسرائیل په وسله علي او ټولې په مخه کړي. نو مونږ خو ایټم بم به ځکه نه جوړو چې بیا زمونږ بالادستي د کافر په ملکونو باندې راځي. ایټم بم چې تا سره بیا خو تا ته څوک هم کړت نشي کولی. نو مونږ بیا ځکه نه جوړو چې دا کافر ټول عمر په مونږ سواره ګرځي. تاسو پوه شئ؟ عرض مې دا دی چې ولې به نه جوړې؟ که ته غواړې چې د ملک اسلامي نظام راولم نو اسلام خو تر دې پورې اجازت کړی دی چې سړی وسله ګرځوي او د مونځ ټایم راشي وسله دې نه کوزوي، وسلې سره به مونځ کوي. کیړی او موزې اچولي کیړی به نه وباسي، کیړو سره به مونځ کوي. کمربند به چولی، پیټی به تړلی، ټوپک به ورسره وي، بمونه به ورسره وي، هغې سره به ودرېږي او مونځ به کوي. کیړی به نه وباسي. که مونځ کې اواز وشو د منډې ضرورت پېښ شو نو ته به چې دی کیړی یو در سره چې جومات نه وځي نو دغه به کې کیړو سره به مونځ. بله ورځ یو جنازه کې زه ولاړم نو ما خپې راویستو نو کلوشو د پاسه مې خپه کېښ نو را سره یو څو داسې یاره د سړي زامن ورک شو. ټوله جنازه کې زما خپو ته کتل، مال څه ګلی پرېوته. وایي جي دا وایي ته خدای دې مال په ټوغه کې مردار دې ګیرې ته دې وګوره، دا دومره بر تاکال او کوس تاکال سنتو ته دې وګوره چې والي دي ته تر اوسه دومره نه یې پوهېږي. خدای دې خوار که چې خوار. نو دوی دغې له تکړه دي، کیړی وباسئ، پنسي اوچتې کوي او پلانې دا نه چې ملا تړلي میدان جنگ کې به تاسو مونځ څنګه کوئ. دا ټریننګ مسلمان قوم نه دی. دا ټریننګ چې و دا
کافرو کړ ویتنام کې امریکای غوندې ملک په فعل شو ماشومانو به تختې سبقونه وی خو چې سیرن به وشو ټول بلاندې تخانه تلاړ بیا به سیرن د سبچې وشو بیا به ټول راوته 1 2 3 4 سبقونه به شروع زمون ملک دلته یو ځل دوه چرته بم را غورځېدل څوک سوات ته تختیدلی څوک چې د مړه الکه کم خواته لوي دغه چاټو ته څوک ټینګې دي دی جمعات کې ز پروتو ما دی جمعات سیرانو شو دلته بار ځای کې مورچا واغې تلاړو ما سر کلو یو سړی را باندې زر پلاو را واچو مالوالي دا سر دې کل دې دا پړق وای جاز له چرته شیشه ورنکی دا بے غیرت قوم دا پړانګان چې دي دا هغه پړانګان دي چې څو وخت در باندې واس راشي په جمعات کې به مولا له تکړی یا به طالب له تکړی یا په کوڅه کې خوار غریب له بچرته تکړی دا پړانګان مالی دري چې په مورچا کې زما په سر ساده راځي تاسو پوه شئ عرض مې داو چې مرګ خو یو ځل مرګ وای کنه وہی موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی یہ ورځ ده راځي به زه به مړ کېږم نو بیا د مرګ دغه ما خوب ولې ټوله شپه ماته نه راځي یو ورځ به زه مړ کېږم نو بیا یاره پکې د کومه راله یریږي به ولې او کم طاقت ته چې ستا وخت پوره شي او ته مړ کېږي او تا به د مرګ نه بچ کړي دا څوک شته دنیا د ځمکې په سر او دنیا کې اول ترین طاقت چې د روس په اعتبار د دنیا سره صدر یې وګورئ برزنیف چې خدای راولي و مردار یې کړ کنه جی چا خلاص کو لاړو د خنزیر غوندې مردار شو مونږ هم ته وی چې خدای دې بے خباسا دلی همدردی ته پوښ څوک طاقت ته چې الله څو وخت کې تار اونی سیو د خدای نه بد اخلاص تاسو پوښ شئ نو عرض مې داو چې یرا دا د مسلمان شیوه نه ده جوان مردی دا دومره لوی شی رسول الله صلی الله علیه په یو جنگ کې ابو سعد یو صحابیو پیغمبر ولار دی او میدان کې جنگ شروع دی جنگ شروع دی نو د ابو سعد چې جنگ کوي نو اره حمله سره سینه په مرګ ورچي یو خدا سي جنگي کنه چې سړی بل وهي او ځان بچ کوي یو داسې جنگي چې ځان ته وجني دا ډېر ګران کار رسول الله صلی الله علیه وسلم ورمنډه کې او پاسفونو کې ورننوت او دا ابو سعد په ملا او ټپولو او ورته وی چې ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي ابا سعد اوله د محمد مور او پلار د تانه قربان شي دا رتبه په امت کې چاته ملاو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چاته وای چې زما مور او پلار د تانه قربان شي التوجه سوا وجه صرف داوا چې ابو سعد جنگ داسې و چې پسینه په مرګ اچولې نو د مرګ خو موږ د پاره مقدر دی موږ به یو ورځ مړ کېږو نو بیا پکې یاره د کومه راله ماتا ایجوکیشن دوران کې خپل مرګرو وی چې تا سره یو کس دو پکار دی چې تماچې ور سره یا ټوپک ور سره ما خبرم خو کړه وخت خو ډېر خطرناک او بیا د دې خلکو هم مولا ازلی دشمن ازلی په دنیا د خدای د دم متعلق د دنیا د یو پلیت متعلق کڅ خبره او شو کنه یو پلیت دومره دلچسپي پکې سوکنالي لکه د مولا متعلق چې خبره وشي ما ته وګورئ په دې ملک شری نظام خورا روان دی
او شری بنچونه هم پکې جوړ دي. دا دویم ځل دی چې په جنگ اخبار کې راځي چې پلانی ځای کې مولا الگ سره بدفعلی باندې ونیوی شو نو 15 کوڑے لگا دیے گئے. یعنی په دې پاکستان کې د شپږو کالو کې دا یو دو مولیانو دا کار کړی او بل چا نه دی کړی، بل چا نه دی کړی. هره شپه تمام ملک د زنا ډیپو دی، د شرابو ډیپو دی. یو په کوړو لگاو نشو خو مولا چې دی ونیو په کوړو یې لگاو کو. یعنی یو مولا دا ورانه کړي بل چا، یعنی په دې شپږ کال کې بل چاډو دا غلط کار کړي نه یاډو نیولې شوی نه دي، نیولې پریخي دي، نیولې عدالت ضمانت کړي دي، نیولې. او د مولا متعلق خبره چې دا سرخه سره یولي کی خلک وګوره کنه وګوره کنه نو د بچی ته دې ځان ته خو دې وګوره، ته دې ځان ته وګوره، ته پاکي بزرگ باد نه والے چرتا هر سړی د خپل گریوان کې وګوره. کومه غلطي چې زه د بل په لوډ سپیکر کې وایم نو زما د ځان ته هم کته پکار دي چې دا ما کې نشته، دا ګناه مونږ نه کوو، دا پلیته او مرداره مونږ کې نشته. په دې ملک خدا سے ونه وخایا چې باد نه والی. دا غ زمونږ اسلامی ملک دی او شری نظام پکې را روان. نو زه بیا وایم چې ارڅه کوي خو اسلام پورې ټوکې مکوئ، دین پورې ټوکې مکوئ، دین نه مسخره مه جوړوئ. کم خدای چې یمن په زلزله تبا کولی شي هغه خدای پرون سهار تا او زم تبا کولی شو. پرون سهار 5 بجې اجړه کولی کنا نو دغه ګرچ لږ تیزول خدای کولی شي. او که یمن 115 یا کلی ترننه تلا مړي روباسي لګیا دي نو 115 یا کلی په پاکستان کې خدای داسې کولی. نو هرې خبرې کې سوچ کوئ، فکر کوئ. رحمان بابا وی چې د خپله ګناه لویه لکه غر وي، چې د خپله ګناه لویه لکه غر وي، پیلی ته د مچ وزر کې کچا تله د انصاف په لاس کې درکړل، کچا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اس برابر کړي. تو نالت دې هم په داسې منصفۍ شه، تو نالت دې هم په داسې منصفۍ شه چې د حق ته باطل ورته گزر کړي. بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا، رحمان ستا په غم شریک د کباور کړي. دشمن ته څوک نیک خبره نه کوي، دشمن ته څوک سمه لار نه ښیي، دشمن ته کنده ګوري، ګړنګ ورته ګوري، پکې د ورغورځولو کوشش کوي. زما عزیزان هره خبره چې کوئ د خپل ګریوان کې وګورئ. مونږ په کومه معاشره کې اوسي، کوم ملک کې اوسي، زمونږ څه حال د بل یو جایز کار هغې نه به مونږ ډرامه جوړه کړو او زمونږ خپل ځان او زمونږ کورونه که د ایرمنډۍ بازار یې هغه به راته بد نه ښکاري. مونږ هغه خلق چې د چا شپه ورځ د ګړګس پسان خوب هم مرداري وي او ویښه هم مرداري.
ګړګس هغه حیوان دی چې شپه ورځ په سخا ډیرانونو کې ګرځي نو هغه چې ودیم خوب کې ډیران ګوري او چې ویښ هم نو ډیرانونو پسې ګرځي وایي په ایمان مونږ ګړګسان نه یو زمونږ سترګې ډیران ګوري زمونږ غوږونه ډیران اوري زمونږ تمام نشست و برخاست چې دا ډیران حلال تاسو وایي چې مونږ حلال خواري یا د دې ملک داسې څوک هم شته چا دعوه وکړي چې زه حلال خور یم په دې ملک په دې پاکستان کې ماته داسې سړی وښایي چا دا دعوه وکړي چې زه حلال خور یم اوس به تاسو ګورئ چې ولې دا مونږ ټول حرام خوار یو نو ته کوم ځای حلال خور زه اوس درته ښیم که نه زه اول نمبر حرام خور یم ځکه زه ستا روټۍ خورم تا حرام خور نو زه یقیني حرام خور یم که نه یم ما له خو ستا د کوره د جومات ته راځي که ځان پیران صاحبان به وایي چې وایي نو دا مونږه واوجود تم تا دا اوړي کې چې ګرم واسکټ اچولی دی او دا لوی لوی جیبونه دې کړي دي دې له دا مرداري د کم ځای نه راځي خو دغه غلا او ګړکپان پیر صاحب دوانه به مې نو باسې بېګاله جواره ته روان یم چې خدای رب دې الله دې کامیاب کړي هغه ته یې دواګانې کړي دي تا حلال خورې حلال دې ته وایي ما ته وګورئ ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ډېر لوی سړی بادشاہي پرېښوه او پرېښوه څنګه محل کې پروت دی او پاس یو سړی ګرځي هلکه څوک یې وایي چې زه اوښانو والا یم اوښ رانه ورکړې ورته ویل بدبخته دا د بادشاه محل دی دلته بني ادم نشي راته اوښ د کومه را ورته ویل بې ادبي دې معافي که د بادشاه په محل اوښ نشي راتلی نو په پالنګ کې چاته خدای هم نشي ملاوی پروت په پالنګ کې اواز کوي چې زه خدای لټوم که تاسو خیال کړئ دا بعضې خلک ځان سره چې جومات ته ځي قالیني مسلر ځان سره ولي قالین والا څه چل دی دا تازه حج نه راغی امام کم کم به وجنې امام غریب چې دی مسلم نیمه یي او نیمه نه یي او یو څخه درای په غوړېدلی او تازه حاجي صاحب چې دی قالینچه ورته وغوړي انا لله پروت په پالنګ کې اواز کوي چې زه خدای لټوم پالنګونو کې چاته خدای نه ملي بادشاہ په دماغ کې یو گونج پیدا شو سبا ټول شپه خوب نه کو سبالا دربار ته چراغه امغه سره د غویانو والا په شکل کې داسې او تر ګرځي سپایان ورته سګوري ویجی غویر نه ورکته دا د بادشاہ دربار دی دلته وایت ابراهیم ابن ادم وی علیا ویني سیو دنه راوړي دا سوې سپایان ونی و دنه چې بوتل سګوري ویجی غویر نه ورکته ورته خدای بنده دلته بنی ادم نشي راته غویا څنګه را دا سره دی ویجی چې کده سره منی ز چارج کولې شم ویل وای ویلې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک ویل پلار مې هغه نه مخ کې نکم یو څوک دی زم وی تا نه پس وی پته نه لګي چې ما نه پس به پکې څوک وي صاحب به دې دې معافي سره ویم دیتا چې زاړه مسافر تلاړ شي او نوی ولا راشي سره هم دا مطلب دی بیگانه مسافر لاړو سار تاله اوله ګولو سار بل راغې کمره هغه ته لاړ شو خبر خلاص شیخ سعدی وی هر کې آمد عمارت نو ساخت رفت و عمارت بدیگر پرداخت سړی راشي نوې محل ځان له جوړ دې تلار شي بل چاته اوس پاري سره خو معنا هم دا بادشاہ وی دا سړی ټیک بند کئ دربار طبیعت میں خراب دا دنیا خو رښتیا سره دی چې کور ته لاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وین زپرتا ده نو د خان په کرسی او د خان په پالنګ کې چرته خدمتگار کې ناشته یا سملاسته شي خانانو مزاج خو هم کتلې کړ خان خدای دې کروڑونه رحمتونه په وری چا چې دا خان نامه په دوی خیره
د خان عربي لفظ دی لکه ترجمه مولیانو نه تپوس خان استاو ماته چې سو خان وي مونږ خوشحالي کو دا لا بل عقل دار سړی سر په چټو کې د ټکو ما ته سو کوئی خان زه خوشحالي کوم تا ته خان ته خوشحالي کې دي خان لفظ ترجمه تپوس هوګه دا خان ته وایي نو د خان په کرسی او د خان په پالنګ کې نوکر چرته کې ناستې شي یا نوکر چرته د چوکته چې زما پالنګ کې زما وینځه پرته ده لخته راوغسته یو سو لخته ووال چې وی والا وینځه چې را پاسې د ډېرې وجړل بیا یې وخندل ابراهیم ابن ادم د لاس نه ونیوه وی وخو دې جړل ځکه چې ما ووهلې نو داود یې خندل ولې ورته بادشاه پرېږده تا خپل کارو کو ما خپل کارو کو نور څه ته نه والله کړي پرېږده وی صاحب او مې خندل ځکه د مدیر ارمان دو چې ارمان مې ووتو ویل ښه داود یې جړل ولې وی او مې جړل ځکه چې خدای زه 10 منټه په دې پالنګ کې ما تیر که ما خو دومره لختې وخوړې چې څوک شپه ورځ پکې پروتي چې هغه به څومره لختې خوري ابراهیم ابن ادم وی الله دې د هدایت یو کرنټي چې سړی ته ولګي بس یو بالغ او یو کټوره ځان سره واغستو بادشاہي پرې دا پلان روان دی سګوري چې یو سړی په ولا ناشته وبس نو داسې ولې نه په الله په وبرالي او داسې ابراهیم ابن ادم یو هو الله خو تاسو سره تیار کټوره هم پیدا کړی دی اوس کټوري بس ګرځي خدا کټوره دا اوس کټوره دی کنه دی تاسو خو ټول ګلاس والای کنه مولاوم چې چرته لاړ شي هلکه یو ګلاس وبراوړه یو ګلاس مولیانو د خلینه مې اورېدل هر سمې لګي خود دیندارو خلقو د خلینه مې دا د فیشن خبریا چې وي ناشته مې کړې ډک پکې ناشته مې کړې ډک پکې دا ناشتې ماشتې ټکې ګلاس ملاس ټکې دا د اهل دینو سره خوند نه کوي په دې لږ سوچ کوئ دیندارو سره ساده خبرې خوند کوي ساده شان و شوکت خوند کوي یو ګلاس وبراوړه دا یو کټوره وبراوړه یو کنډول وبراوړه کنه جی نو وتا سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي دي کټوره وګورځو بیا روان دی چې مخ کې لاړو ونې لاندې یو سړی پروت دی او دا سنګلی داسې سر لاندې کړي چې سر لاندې کړي هو قدرت خو در سره بالغ تم تیار پیدا کړی دی بالغ تم غورځو روان یو باغ مالک سره کخې شو کخې یعنی دا باغ مالی چی کنا دا دیتا کخې وي زمونږ دی دا شو نوکری کوله پیسې اغستې کاري کولو روټۍ به خوړه اوس باغ مالک ته دا څه پته ده چې دا بادشاه دی خو ابراهیم ابن ادم وی چې زه حلال رزق لټوم حلال د خپل لاس محنت او مزدوري او دا به د باغ د مالک ملمانه راغلی د ته ورشه انار راوړه انار چې راوړه نو تراوو ورشه بچیا لګ انار راوړه خو خواږه انار راوړه بیا چې راوړو بیا تراوو ورته وې زه درته چې خواږه راوړه تم داسې تراو راوړې نو دا ورته چې صاحب تا د راوړو نه ویلي دي د سکلو نه دي نه دي ویلي زه روشو کوم او تاله راوړم اوس پکې خو زه نیم ننوته دا اجازت وکړه چې زه هلته غوس کم او وې سکم چې کوم خواږه یا به راوړم وې سکل وې تا د سکلو اجازت نه دی کړی که تا مات بې تا اجازت نه انار داسې که نو دا به حرام شي که ما د باغ مالک وې چوف ته دومره ایماندار چې بې زما د اجازت نه انار هم نه سکې ستا تنخوا مې ډبل کړه هغه ورته د باغ کنجیانې کېښوي چې زه نوکري نه کوم وی ولې وی زما د ایماندارۍ راز درته معلوم شو اوس به ته په اخلاص په ما کار نه کوې او چا تنخوا ظلم حرامېږي به راباندې لحاظه زه ستا نوکري اړم لاړ بل زمیندار ته ورغی چې نوکري کوم او حلال رزق لټوم ورته وی چې نوکری کې ویاو حلال رزق لټو
ورته هغه ذمہدار وي چې زما رزق حلال نه دی ځکه چې د پردو غویانو جنگ او په یو پټي کې جنگ او په جګړه کې زما پټي تراله نو دا وی خپو پورې د پردي پټي خاورن ختی وي او په دې وجه خاورې زما پټي ته د پردي راغلي دي او زه بیلولم نشم لہذا ما تخپل رزقم حرام ښکاري حلال رزق دی تاسو زمونږ رزق حلال دی چې ټوله شپه په پټي باندې پردی اوبه ورپرېږدئ دا ذمېداران ټول داسې نه کوي پردي وارونه وایي پردي غنم سرکب کوي پردی رشکې ریبي هغه میخو ته اچوي هغه میخو نه بیا پای خرڅوي هغه پای تاو زه بیا الو خیال م راغی دس هر سړی په خپل ځای کې ګوره هر سړی زه یم که ته حلال رزق وښایئ چېرته حلال رزق که ته وایې زه مونځ او دس کوم او دکان کوم فلان ښځه به دې مونځ نه کوي زوی به دې مونځ نه کوي لور به دې مونځ نه کوي دیانتدارۍ کې به ستا تقصیر وي د ښځې به دې تقصیر وي د زوی به دې تقصیر وي حلال رزق نشته دا دعا کوه چې عدل کرے تو ڈب ایسا عدل کرے تو ڈب ایسا فضل کرے تو تر ایسا اے اللہ که په قیامت کې د انصاف را سره وکړو نو غرق بشم ځکه انصاف دی ته وایي چې تاسو محنت کړی یو د هغې بدل درته میلو شي انصاف دی ته وایي نو که انصاف معامله په قیامت کې شروع شو نو مونږ خو ټول غرق یو هسې یو خبره کوم انصاف تقاضا دا ده چې د صحیح شي به صحیح عوض ورکړي تاسې ده خدا یو بل عرض دی د برافات کې زمونږه د انجمن تبلیغ قرآن و سنت جلسی کی نو دغه جلسې د نورو ډلو چې کېږي نو وروره د هغې خو پیسې او دولت کمی نشته ځکه چې د هغې ډلې مشر چې دی ظفر علي شاه وزیر صحت صاحب دی نو په خپل هم کروڑپتی دی او وزیر هم دی وایي خدای چې چاله ورکړي غوړي وریجې د مستو سره نو دغه لا بله مهرباني پې کړې چې وزیر هم دی نو هغې سره خو د دولت پرون مونږ یو څو ملګري را جمع شوي مور مړي پلار مړي د خدای سپیره هلکه زمونږ په دې جلسو څه لګي چې حساب مو کو 9 جلسې دي او 10,000 روپۍ پې لګي نو ما وی چې خبره به ټیټه نه کوئ کوو به توپې سره به لرګی جنګو خو جلسې به کوو توپې سره لرګي هم جنګېږي ګوره دا کابل کې وګوره والله توپې سره لرګی جنګېږي ټینک سره قسم په خدای کاڼی جنګېږي او د خدای امداد ور سره دی خدای داسې کولی شي کله دا یاد لرئ نو هغې دپاره نن زمونږ د جومات کې به چندی خو داسې په اخلاص باندې هغه جیب ته به لاس کوئ چې کوم کې کم از کم 10 یا 50 روپو لوډ وي که نه هغه روپۍ والا ته به لاس نه منډئ او دا دوی شروع شي دا خبرې ته م غوږ دی او دا مهرباني م کوئ عرض مې دا و چې حلال رزق که د عدل معامله شروع شوه نو د انصاف تقاضا دا ده چې د صحیح شي په عوض کې به صحیح شی ملاوي صحیح شي په عوض کې به صحیح شی ملاوي موجوده وخت کې زمونږ عمل چې دی دا منځونه دا تاسو مونږ چې کوو که اوس دې ورته کسوټی راواغسته او یو سړي ته وایي چې را بسم الله که
او دا منز پیدا سے کشواہے نو زرو کې د یو کس منز بیله برابر زرو کې د یو کس نور ټول کوټه زکه چې په دې منز اچا محنت نه ده اچ په ورکوالی کې که آس زبانی جمع خرچ لاندې چا سبحان والحمد زده کړی ده او مغه منځ یې تر اوسه هم دی منځ د کولو دپاره چا محنت نه دی کړی او نه یې خواري کړی لہذا منځونه غلط دي چې غلط دي نو کوټه شو کوټه شی څوک په کوډای نه علي نو کوټه شی به خدای په جنت څنګه علي قرآن کې چې راغلي دي چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ما تاسو سره خرید فروخت کړي ستا نفس او ستا مال ما غسته دی دا غي بدل کې می جنت درکړي موجوده وخت کې چې زمون کم مالونه دي د دې بدل کې به جنت ملاوي دا حرام پلیت او مردار موجوده وخت کې چې زمون کم نفس ته او ځان دی د دې په واسه کې به مونږ ته څنګه جنت ملاوي یا موجوده وخت کې زمون کم عبادت دي د دې په واسه کې به مونږ ته څنګه جنت ملاوي زما عزیزان اصل شی هغه دا چې لږ دی وي خو کره دی وي کره دی برای نام اوس مونږه چرته معتبر سړی بسم الله اعوذ بالله وایي ګوره بسم الله ویل دی بسم الله ته هم ګوره ټوله غلطه وویل اوس تاسو اورېدلي وایي بسم الله الرحمن الرحیم وایي که نه وایي د خخ خلکو نه به ما اورېدلي خدای مرکه دا خبره خو درته معلومه ده بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم الحمد لله رب العالمین اورېدلي که اوس ما غوندې چاپلوسیګر چې یم وایم ګوره څنګه بسم الله وایي خوله کې دې تڼا که وخېږه دا بسم الله ته خو هم ګوره چې دا څنګه یې وویله دا څنګه وویله بسم الله الرحمن الرحیم دی الحمد لله رب العالمین دی نحمده ونصلي دا داسې دی دې ته خو مو ګورئ اوس سوا د دې نه چې زه راپاسم او دا ووایم تاسو دوکه کولو نه سوا دې کې بل څه کیدی شي که زه د یو شي ځان اهل ګڼم قرآن او د حدیث د بیان ځان اهل ګڼم په کار دی چې وړاندې نه ما پې ځان مړ کړی صحیح طریقې سره مې زده کړی هغې نه بعد به ستا مخې ته راځم او زه به یې وایم د دنیا ټوله فراډ ده دوکه ده د لباس او لباس خضر میں لاکھوں یہاں راہزن بھی رہتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر مام د خضر لباس اغسطے تادو کا قوم بلم دے بلم دے بلم دے اصلی دین متروک شو معمولی خبر باندې با مونږه په جګړو معمولی خبر چې دا غیب په دین کې اډو سوقت نه اب په دین کې اډو ضروری وی نه مونږ په کوتک مارای کو پرې جنبې به پکو بد حال بم په جوړ کړي او چې کوم ضروری وي هغه ته بنزدې نه راځي لوی جهاد دی وخت کې په ملک د خزو خلاف پکار لوی چار سړی املا وتړی او تبلیغ شروع کوي چې ګوره دا ملک تبا کیږي د خزو ته واګې واچوي خزې بند کوي په کورونو کې ګوره خدای ته وګورئ تبا کیږي ته وګوره سهار سړی خړوس لاوده پروتي او خزې د خانک څنډه ځان ته نیولي برش کړی ځان او ټولو سړو نه مخکې دا روزي د کور
تاسو سړی کله دام وای دا جنکای تیریږي هلکان ولاړ ډېر ښه کوي چې ولاړ هلکان د سطر دپاره دي او که جنکای سطر دپاره دي زه چې په کوڅه کې د ولاړ یم زه دې پټ شم دا رړی ګډه دې په ما راځي دا دې کور کیني که نه تاسو دا شیخان میخان نیکان ما یاره جي دا هلکان دلته ولاړ یم جنکای تیریږي انا لله وته خدای دې ووایه هلکان خو دې لپاره لاره کې به ولاړي کوڅه کې به ولاړي په لاره به رواني خبره خو د ښځو ده کوم شی چې د پټ په ټولو دی یعنی د ښکاره شي او کوم شی چې د ښکاره کېدو دی د پټ شي دا څه عقل دی ټلیفون کې 17 او 18 باندې جنکای ناست دي دا خلک ډېر بدتمیزه ټلیفون کې یعنی ښځې دې دپاره دي چې د ټلیفون کې اپریټرانې وي او د ورځې د 10 کروړه سړو سره خبرې کوي ښځې دې لپاره دا سړي ټول مړه شو سیلاب راغله او سیلاب راغو په پاکستان کې یو سړی پاتې نه شو چې اوس د په هر سیټ باندې ښځه ناسته دا کوچی ته سړی راغی ښځې وی مبارک شه وی ولې وی آباد ملک شه هغې په ځان راکېښ ویل قیامت شو وی ولې وی سړي ټول خلاص شو چې د ما با ملک اړو سړي زوی پاتې نه شو ایم والا خوشی ګرځي بی والا خوشی ګرځي لا والا خوشی ګرځي انجینران خوشی ګرځي لسم جنکای چې دغه کې راته کېنولې اپریټرانې نو دې وجې نه ملک به که یو طرف نه ته وایې چې دا په اعتبار د قوت سره زورور دی نو دا قوت د خدای په مخ کې هېڅ شی نه خدای نه باغي قوم چې دی خدای طوفان او سیلاب به پرې راشي او تباه به شي نو دین ته توجه کوي دین سره رابطه او تعلق پیدا کوي ښځې کنټرول کوي قسم په خدای دی چې د ډېرو نیکانو نیکان په لاره مخې لراشي بربنډې ښځې ځان سره کینو دې جومات ته به یو راتلو چې په مخه راغی هغې نه پس مې دې جومات کې بیا نه دی لیدلی عام راغی بلبله ورپسې وه لیډا مخکې او لیډه یې ورپسې وه بیا راته نښ کړ دې دروازه کې به ناست وم هلته به بیا راشي جومات ته که مې دې خلکو ته په ګوته ونه ښودې دا داسې شرمېدلی قوم دی منځونه هم کوي او دسونه هم کوي په لاره چې رواني تسبیح هم ورسره وي او د کور دا حالت یې مونږ تباه یو قسم په خدای د عزیزانو خپل پرتوګ ویستل دي چې په جومات کې امام هم او کور کې ټلویزیون هم پروت دا خلک ورته مولانا صاحب هم وایي دا خلک لاسونه هم صفوي د جمعې په ورځ خطبې هم وایي مونږ تباه یو تباه یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری د نیکانو په کور کې په شل زره روپۍ دا وي سی آرونه اغوستي دي او ټوله شپه یې ښځو ته چلی او ګوري حاجیان خدای لا خدای ورکړي حاجیان مولیان غرق دي پیران غرق دي حاجیان غریبان په کم کتار مونږ بیړه تباه ده زمونږ کور روان دی قسم په خدای دا په منبر درته چغې وامه زما اندرون چې وګورم د اسلام نه به زړه تور شي او زه به د آدم علیه السلام څه قصې درته کوم چې زمونږ ابتدا د کوم ځای نه را روانه ده بعد 2 جمعه ده چې پاتې کېږي انشاءالله کوو بیا واخر دعوانا